بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیزانو. الله تعالی په قرآن پاک کې واضحه او صفا فرمایلی دي چې په مونږ کې به هر یو انسان هر یو سا اغستون کې به د مرګ ذایقه سکی او مرګ به ورله راځي. مونږ ټول به یو ورځ مړه کیږو. د دنیا ټول انسانان به مري. نو ډاکټر ذاکر نایک به هم یو ورځ د دې دنیا نه ځي. خو که ډاکټر ذاکر نایک په دې دنیا کې نه نو څه به کیږي؟ د هغې مشن به څنګه مخ په وړاندې ځي؟ ډاکټر ذاکر نایک د یو سوال په جواب کې پخپله دا هر څه ووی. ډاکټر ذاکر نایک په عمان کې اوس د یو سوال او جواب سیشن ته خطاب کو چې یو مسلمانې ښځې یو ډېر ښه او جذباتي پوښتنه یعنې سوال وکړو چې د هغې په جواب کې ډاکټر ذاکر نایک دا هم ووی. راځئ ګورو چې دې ښځې څه تپوس وکړو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Actually, there is one question who gave us give me a pain, and I'm looking answer for that question. Like Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is rahmatul lil alamin. I just think like the day when I stand in front of Allah, if Allah asks me, I'm Sabah and I'm a school teacher. تپوس کولو والا ښځې خپل نوم سبا اخولو او ویل چې زه یو سکول ټیچر یم. زه چې نن کومه پوښتنه کول غواړم زما زړه خوږیږي. زړه مې په درد او تکلیف کې وي چې دا هر څه وینم او ګورم. که چېرې د قیامت په ورځ الله تعالی زمانه دا تپوس کوي چې په دنیا کې به بیا د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم توهین کېدو، د هغې په شان کې به ګستاخي کېده، د هغې خاکې به جوړېدې او جوړې شوي دي. سبا تا په هغې هر څه کې څه کردار ادا کړی دی؟ ته هر څه منع کولو دپاره تا څه کړي دي؟ سبا د تپوس کولو په وخت ډېره جذباتي کېده او درنګ ساتله په جړا کېده. سبا دا هم ووی چې زما زړه خوږیږي، زما د زړه نه وینې څاڅي. زه تاسو ته څنګه ووایم چې ما ته څومره تکلیف ملاویږي او زه په دې هر څه کې څه کولی هم نشم. د غیر مسلمه له طرف نه خو خاکې جوړیږي د ازادۍ د اظهار خیال په نوم، خو زموږ د مسلمانانو زړونه جاړي او زه پوهیږم هم نه چې زه اخر داسې څه وکم. د قیامت په ورځ به الله تعالی ته څنګه مخامخ کیږو؟ And my question is, if Allah asks me, like the day you on that time, all over the world, time to time, people make cartoons of Prophet Muhammad. They disrespect Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What did you do? I'm a normal person. I can't do. I feel helpless. And people use so-called freedom of speech. And when they did something wrong about our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it hurts us. It's bleed. Means I don't know what to do and how I stand in front of Allah. So that is my question. Like what I do and how to handle this pain. And being a Muslim, what would I do? سبا دا هم وی چې زما زړه خوږیږي نو زه څه وکم؟ ستاسو به هم زړه خوږیږي، تاسو څه کوئ؟ ډاکټر ذاکر نایک د جواب ورکولو نه وړاندې ووی چې زما خور ډېر ښه تپوس وکړو چې کله څوک غیر مسلمه د نبي علیه الصلاة والسلام په شان کې ګستاخي کوي نو زمونږ زړونه خوږیږي. ستا زړه خوږیږي؟ ډېره ښه خبره ده. که په دې هر څه ستا زړه خوږیږي نو ماشاءالله ته یو مؤمن یې، یعنې تاسو یو مؤمن یې. او که د نبی علیه الصلاة والسلام په شان کې په ګستاخۍ په تاسو هیڅ اثر نه کیږي، ستاسو زړه پې نه خوږیږي، تاسو هم د ازادۍ د اظهار رایې ګڼئ، د دې مطلب دا دی چې تاسو مؤمن نه یې بلکې تاسو یو ښه مسلمان هم نه یې، یو ډېر بد او خراب انسان یې. زموږ د نبی علیه الصلاة والسلام په شان کې ګستاخي وشي، څه خو ستاسو په زړه اثر کېدل پکار دي، څه خو پې کېدل پکار دي. نو زما خورې ستا زړه خوږیږي، د دې نه دا ظاهریږي چې ماشاءالله تاسو یو مومن یې. That what if someone abuses the Prophet, draws cartoons against the Prophet, insults the Prophet, it hurts you? Good. That's the sign of a moment. If someone abuses the Prophet, it doesn't hurt you, that means you're not a moment. If someone abuses the Prophet and nothing happens to you in your heart, then you are not a good Muslim. Very bad. If someone abuses the Prophet, the Rahmatul Alameen, something should happen in your heart. ډاکټر ذاکر نایک ووی چې خبره اوس دا ده چې د یو مسلمان په حیث موږ له څه کول پکار دي چې زړه مو خوږیږي نو څنګه یې قابو کو.
د دې جواب دا دی چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخی کیږي یا وشي نو تاسو لپاره اعتراض کول پکار دی چې تاسو زړه او دماغ وي چې دا غلط کیږي لګیا دی. کم سړی چې دا غلطي وکړه نو اول په خپل زړه کې هغه ته خراب او بد وایي، د هغه د پاره ښه سوچ مکوئ، دا د ټولو نه ډومبې کار دی. او دویم دا په دنیا کې چې ستاسو څومره رابطې دي یعنی سوشل میډیا، فیسبوک، انسټاګرام، واتس اپ وغیرہ وغیرہ، په هغې ټولو ته ووایئ چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخي شوې ده. تاسو هم په دې آواز اوچت کې، زه په دې آواز اوچتوم، تاسو هم را سره شامل شئ. داسې مه کوئ چې په انټرنیټ هم هغه خاکې ولټوئ او هم د هغې په خورولو لګیا شئ، صرف خپل اعتراض دنیا ته مخامخ کېدی. Make an objection in heart that what the person has done is wrong. What the Danish got done is wrong. Number one, first you have to in your heart go against the person who done it. Number one. Number two, try and spread as much as you can, whether on the internet, whether on your Facebook, whether on whatever you have. که چرته د دې خلاف احتجاج کیږي نو هغې کې حصه واخلئ، هغې سره ملګري شئ. یو بله ښه طریقه دا هم ده او خپل خواوشا لس داسې با اثره کسان وګورئ چې تاسو یې پیژنئ، هغې سره رابطه وکړئ، لاړ شئ او هغې ته ووایئ چې دا هر څه کیږي لګیا دي. تاسو آواز اوچت کړئ، تاسو خو خلک پیژني او تاسو مني. ستاسو خواوشا چې کم مشهور لس کسان دي چې ستاسو ورسره په څه نه څه طریقه تعلق جوړیږي، هغې سره رابطه وکړئ او هغې ته ووایئ. که هیڅ هم نه نو ستاسو د بلډینګ یا کمپنۍ چې څوک منیجر وي او مسلمان وي، که ستاسو ورسره ښه تعلق وي نو هغې ته ووایئ چې داسې غلط کار شوی دی، دا هر څه روان دي کیږي. هغه به کم سے کم د هغه ځای خپلو کسانو ته خو به ووایي چې داسې غلط کار شوی دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخي شوې ده. راځئ په شریکه آواز اوچت کو نو زیات خلک به آواز اوچت کی. تاسو دا هم کولی شئ چې بورډونه او بینرې ولیکئ او هر ځای کې خواره کړئ چې دا ګناه شوې ده، په دې دې آواز اوچت کړی شي. So that they know it is wrong. You can take from the internet books on the Prophet and spread it. You can distribute literature, you can distribute pamphlets, you can take a part in, I'm just saying fast, you can take a part in a protest. And you try and contact 10 most influential people that you know. You may know the manager of your building, no problem. Someone you know, phone them and tell them, my objection is there, see to it you convey to others. ډاکټر ذاکر نایک وی چې مشهور او با اثر خلک د هر چا تعلق کی وي. که زه خپل خبره وکم نو شکر الحمدلله زما تعلق خو د دنیا د وزیر اعظمانو سره دی، وزیرانو سره دی. زه هغې ته ویلی شم چې ستا ملک والا څه کوي لګیا دي، خو تاسو په خپله سطح باندې آواز اوچت کړئ. Who is 10 most influential in my thing? Okay, I've got some top people in the world, and I tell them what is the government doing. I call the prime minister, I call the minister. I'm a small person. ډاکټر ذاکر نایک وی چې په داسې آواز اوچتولو باندې تاسو ته سزا هم ملاوي دي شي، دنیاوي سزا. مثلا د فرانس صدر چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخي کړې وه نو ما په ټویټر صرف یو آیت لیکلی و چې الله تعالی به هغه برباد کی څوک چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخي کوي. نو ټویټر اکاونټ بلاک شو. دغه شان مې په فیسبوک څه لیکلی و نو زما فیسبوک اکاونټ بلاک کړی شو. خو د الله مدد ما سره دی. نن زما لکونو کې نه بلکې کروڑونو کې فین فالورز دي. زما الله تعالی ما سره دی الحمدلله، او زه دا هر څه د الله د پاره کوم. Your social media may be blocked. When I wrote against Macron on my social media, my Twitter got blocked. What I wrote, only a verse of the Quran, that Allah will punish those people who call the Prophet. Blocked. No problem. We start again. My Facebook was blocked in 2012. We got it after 6 months, 2013. Now, mashallah, in 10 years, it has reached 23 million. My Twitter gets blocked always. ډاکټر ذاکر نایک وی چې یو طریقه دا هم ده چې د کم ملک نه داسې ګستاخانه حرکتونه کیږي نو د هغه ملک سیزونه اغستل بند کړي، د هغې بایکاټ وکړي. ډاکټر ذاکر نایک په دې موقع د افسوس اظهار وکړو او وی ویل چې نن سبا مسلمانان ملکونه د تقسیم ښکار دي. څومره د شرم خبره ده چې زمونږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې د ګستاخۍ خلاف هم مونږ نشو یو ځای کېدی. د خلافت په دور کې سلطان محمد چې کله وکتل چې فرانس یو ډراما سیریل جوړی چې د نبی علیه السلام خلاف وه نو د ترکی د طرف نه زور ورکړی شو او د ترکی سلطان محمد د خلافت په دور کې زور ورکو او ډرامه یې ودرولې وه. مسلمانان دومره طاقتور او تکړه نن د تقسیم ښکار دي. More on the
On the high level, if we ummah are united, unfortunately we are divided. We are 2 billion people in the world and we can't even protect a prophet. It's a shame on us because we are divided. When we had the Khilafah, at the time of Turkey, I think Sultan Muhammad, very big yet, he told France, when they were making a play against the prophet, he wrote a letter and they stopped the play. ډاکټر ذاکر نایک ډیر افسوس سره وې چې تاسو ته پته ده چې اصل مسله څه ده. هغه دا ده چې موږ په ظاهره خو وایو چې موږ مسلمانان یو او اسلام سره مو مینه ده، خو تر اخر رښتیا دا دي چې که زموږ د ملکونو سیاستدانانو او زموږ د ملکونو سیاسي ترجیحاتو ته وکتې شي نو مسلمان ملکونو ته در اصل د خپل نبی او د الله نه زیات د دې غیر مسلمه ملکونو او هغې سره خپل تعلقات ساتل خوښ دي. Of the prophet on the building. The problem is we love the kuffar more than Allah and more than our prophet. We think they can protect us. We take protection from kuffar than take protection from Allah and His Rasul. ډاکټر ذاکر نایک وې چې د مسلمان ملکونو وزیر اعظمان او وزیران مشران خو اکثر دا وایي چې او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخي خو کیږي، مونږ باندې هم بدلږي، خو که دغه ملک سره تعلقات خراب کو نو زمونږ د ملک معیشت به خراب شي او مشکله به شي راته. واه یاره دا څه خبره کوي تاسو خلک، تاسو سره الله دی، دا خبره وپېژنئ او په دې ځان پوه کې. ډاکټر ذاکر نایک جذباتي شوی و. So bothered if I do this, what will be the consequences? If I do this, I'm a poor person, I'll be kicked out of the job, I'll lose my this, I'm a die, I won't be called again, this country will happen to this. Why are you bothered? You have Allah with you. On my WhatsApp status, it says, I am nothing without Allah. You know, before, Alhamdulillah, our organization in Bombay was the largest private dawah organization in the world. ډاکټر ذاکر نایک وې چې ما په خپل واتس اپ سټیټس لګولې دی او هغه دا دی چې زه د الله نه بغیر هیڅ هم نه یم او هر مسلمان له دا سوچ پکار دی. دا دنیاوي تعلقات ته خراب ولی نشي، خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې د ګستاخۍ بدل اغستل ډیر ضروری دي او په هغې مونږ کله هم خاموش او چپ نشو پاتې کېدی. ډاکټر ذاکر نایک وې چې یو ډیر اهم پلان او نقطه دا هم ده چې مونږ له دا فیصله کول پکار دي چې که دوباره د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخي وشي نو مونږ له څه کول پکار دي. مثال په طور ما دا سوچ کړی دی که چېرې زه مړ شم دې دنیا کې پاتې نشم نو هغې نه پس زما دا میشن او د دین اسلام دعوت تبلیغ او زمونږ اسلامیک ریسرچ فاونډیشن به څنګه مخکې بوزو. الله تعالی ته پته ده چې زه به څومره وخت ژوندی یم، چاته څه پته ده چې هغه به څومره وخت ژوندی وي. Is the expert organization consultation. We consulted them about what will happen, I won't be there, how long will I live? So we consulted them and we were planning, okay, there should be someone who should be next good speaker, next administrator, and so on and so forth. So we are planning, maybe after some years I will not be there, how should the organization continue? ډاکټر ذاکر نایک خپل خبرې راغونډولو سره وې چې بس دومره سوچ وکې چې په کومه معامله الله تعالی تاسو سره دی. که چېرې تاسو د الله تعالی په لار کې یې نو الله تعالی تاسو سره دی، باقي ټول هر څه پرېږدئ، پریشانۍ پرېږدئ. امید دی چې تاسو ته به د خپل سوال جواب ملو شوی وي. عزیزانو د ډاکټر ذاکر نایک دا بیان په تاسو څنګه ولګېدو؟ موږ ته کمنټس خامخا وکړئ او په کمنټس کې یو ښه خبره ولیکئ، ولې چې ستاسو لیکلی شوې یو ښه خبره به تر ډېر وخته پورې خلک ګوري او لولي او تاسو ته به ثواب ملاویږي، ولې چې ښه خبره خورول هم صدقه ده. د ویډیو کتلو ډیره مننه. زموږ چینل علمي رڼا سبسکرایب کړئ چې داسې ښې ویډیوګانې تاسو ته په ټایم ملاویږي. د الله په امان.